لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيان ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. د سورة الكهف 21 نمبر آیات تے 20 نمبر آیات د سورة الكهف دا د یو څو نوجوانانو سره تعلق ساتي. اصل کې په هغه وخت کې چې کم وخت کې دا نوجوانان دوباره د غار نه راووتل او راپاسېدل، نو د دوی د راپاسولو کې څه حکمت و؟ الله جل شانه فرمای وکذالک دقه رنګې څرنګه چې د منګه 300 کاله وده کړي وو، دغه رنګې 300 کاله بعد د منګه راپاسول. سره باره اعثرنا علیهم د دفاره چې منګه خبردار کو علیهم په دوی باندې خلق راپاسولو کې حکمت سو هغه داو چې په هغه وخت کې د دوه ډلو اختلاف راغلو. یوې ډلې داوی چې باس بعد الموت دا نشته دی، یعنی قیامت دا نشته، بس یو پیر چې خلق مړ شو نو دوباره زندگی د هغوی نشته. او یوې ډلې بداوی چې نه باس بعد الموت دا ثابت دی. کومې ډلې چې داوی چې باس بعد الموت دا شته دی، د قیامت زندگی دا شته دی، الله به د قیامت پر ورځ غون را پاسي، هغه کې بادشاہ هم شامل وو. هغه دا دعا وکړه چې الله مونږ ته داسې علامت او داسې دلیل مونږ راکړي چې هغه تعلق د مشاهدې سره وي. الله جل جلاله فرمایي مونږ د قنو جوانان را پاسول دې لپاره چې مونږ د خلق خبردار کو پدی باندې ليعلموا ان وعد الله حق، دې لپاره چې خلق ته علم وشي، خلق پوه شي چې یقینا وعده د الله تعالی د حق ده، ثابت ده. او کوم وعده د قیامت چې قیامت به الله جل جلاله د خامخا راوړي. وان الساعه لا ريب فيها، الله وبسو فرمایل چې یقینا قیامت هغه ګوره هیڅ شک نشته، قیامت دا به خامخا راځي. اذ يتنازعون بينهم، هغه وخت چې دوی جګړه کوله په خپل مینس کې، امرهم په معامله د دې کهف والا کې جګړه پس کې کوله. نو جګړه خو یا د مسلمانانو د کافرانو و، مسلمانانو وی چې بعض بعد الموت شتا، او کافرانو وی چې بعض بعد الموت دا نشته دي. بعضی فرمای چې جګړه دا پدې کې و، چا ویلې چیر پدې اصحاب کهف والا پدې باندې عبادت خانه یعنی مسجد جوړو، او چا وی چې نه عمارت په جوړو، پدې کې جګړه و. چا ویلې زیاره د مرګ د کم چې دی ود شو دوباره را پاسې د بیا ود شو، نه آیا دا اوس مړ دي او کدا ژوند دي. نه چا ویل چې مړ دي نو پدې کې جګړه، او چا ویل چې نه دا اوس مړ دي، نه پدې کې تنازع. څلورمه خبردار چې وی جګړه پدې کې و چې آیا دا نیک عمل خلک